السلام علیکم. را روان په 8 تاریخ ډیر اهم الیکشن دی د پاکستان د بقا الیکشن دی، ځکه چې یو طرف ته مافیا ده او یو طرف ته د عوام طاقت دی. کوشش وکړي چې داسې پړه لیکه خلکو له ووټ ورکړي چې هغه په ملک کې په اسمبلی کې د قانون سازۍ دپاره کار وکړي. د لارې کوڅو باندې ووټونه مه ورکوئ. لارې کوڅې خو به تاسو له عام د بلدیاتو ممبر پخې کړي او ټیک به یې کېدله، خو چې داسې قانون سازي وشي چې د ملک انصاف راشي، د آئین او قانون بالادستي راشي، نو به هله کېږي چې کله پړه لیکه خلک اسمبلی ته لاړ شي. نن د سره زه تعارف کوم د یو ډېرې پړې لیکې ښځې، د هغې نوم دی شاندانه ګلزار، او هغه ډیره پړه لیکه ښځه ده. هغې د پېښور یونیورسټۍ نه لا کړې وه، بیا یې د کیمبریج یونیورسټۍ نه هایر ایجوکیشن وکړو، او بیا یې فردر د نورو یونیورسټو نه هغه ایجوکیشن نور هم ښه کړو. بیا یو 10 کاله هغې په یو این کې د انساني حقوق او د هغې سره تړلې ادارو کې کار کړی دی. په 2018 کې عمران خان په ریزرو سیټونو باندې راغلی وه او په اسمبلی کې د هغې ډېر ښه کارکردګي وه. د هغه د 3 پارلماني کمیټو چیرمینه وه او ډېر ښه پارلمنټیرین ده. اوس هغه ولاړه ده د NA30 حلقې نه او نښه یې ده پیاله. نو تاسو ټول کوشش وکړئ چې د NA30 کم ووټران دي هغه د شاندانه ګلزار دا پیغام کور کور ته ورسوئ او پیالې له ووټ ورکړئ. دغسې خلک چې اسمبلی ته لاړ شي نو دا د اسمبلی په شان کې اضافه کوي، او دا پړه لیکه خلک دی په آئین پوهیږي، په قانون پوهیږي، په قانون سازۍ پوهیږي. اوس یو انپړه سړی ولیږي چې صرف زنده‌باد مرده‌باد کوي، یا داسې کس ولیږي چې وایي د جنت ټیکټ بدله در کومه، نو دغه خلکو نه ځان ساتئ. صرف هغه خلک ولیږئ چې د ملک د فایدې او د آئین او د قانون دپاره په اسمبلی کې څه کار وکړی شي. شاندانه ګلزار NA30 او انتخابي نښه یې ده پیاله. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.